اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مؤمنین کرام، دینه مخکې جلسو کې متاسو خدمات کې اهمیت امامات او اهل سنتو نظریه دغه سره ویو سره شیعو ویو سره درته موخیل د امامات والا تعریف اهل سنت و شیعو طرف نه ټولو نه موخیل. اوس کې موضوع دا دی چې آیا امام زمان موجود دی که نه دی موجود. ټول نه کاټا سوال څه اهل سنت کوي هم دا دی، یا بالخصوص څه وخت وشه انجینیر میرزا یا اینډ کمپنی غو دا تپوسونه کی چې امام زمان شته دی که نشته دی. د دې لپاره یوه مقدمه دی. اول ورته زه یو جواب نقضی ورکوم. انجینیر میرزا نه تپوس کوم چې آیا الله شته دی که نه دی شته. دلیل دی، تاسو دلیل شته؟ آیا الله شته دی؟ یقینا شته دی. تا نه دی لیدی، بس کوم شی ضروري نه چې ته ونکسې بیا نشته دی. کوم شی ته ونکسې نشته دا ضروري نه دی. آیا خضر علیه السلام شته دی؟ دلیل دی، تاسو دلیل شته؟ نه. حتی خضر علیه السلام نامه پورا قرآن کې نه دی راغلی. اما دا ضروري نه چې کوم ته نه ګورې نشته دی. دا تا جهالت دی چې ته نه خبر ورنه. دا تا والا راندواله چې ته نه خبر. اما هغه شته، هغه موجود دی. خضر علیه السلام موجود دی. آیا روح موجود دی؟ روح وجود لري؟ آیا ابلیس شته دی؟ آیا فرشته شته؟ دلیل یې دی، تاسو دلیل شته؟ Have you any proof؟ شته درسه مته وخیا. که درسه دلیل نشته، تا نه دلیدلی، ته ما ارجاع کې قرآن ته، ته ما ارجاع کې کتاب او ته سنت ته. چې قرآن کې موجود دی، سنت کې موجود دی، چې ابلیس نشته، فرشته نشته، انبیام ځن زنده دي، غشته دي، لکه عیسی علیه السلام، لکه خضر علیه السلام. پس ځان امام زمان وجود په باره کې تا ارجاع کوم قرآن او روایت ته. ضروري نه چې کوم شی ته ونه ګورې هغه نه وي، بلکې شته دي ډېر شیونه چې هغه انسان نه دی لیدي خو هغه وجود لري. تفصیلي جواب یوه وړوکې غوندې مقدمه جوړه کوم درته. مو سره روایات دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیتن یا مات میتت الجاهلیه. چوک څمړ شول او د خپل زمانه امام والا معرفت حاصل نه کړه، د جهالت مرګ مړ شه یا د جاهلیت مرګ مړ شه. جاهلیت هغه زمانه وا چې کومه زمانه کې فترات و عیسی علیه السلام نه نیسه پیغمبر پورې د مانس کې کومه خالی زمانه وا د جهالت او د جاهلیت زمانه وا. د زمانه کې کوم خلق څمړېدو، یا کافر مړېدو یا مشرک مړېدو، یا کافر یا مشرک او ابو طالب علیه السلام، عبدالمطلب علیه السلام، عبد مناف، دا چې کومو دا سلسله دین ابراهیمی والا وا. دا موحد وو. دین علاوه کوم خلقو بوتانو ته سجده کوله. دا بدترینه زمانہ وا. پیغمبري چې چا امام او نه پیژانده د زمانه والا غد سیدل کا پیغمبري نه وی. یعنی هغه پیغمبر نه پهله زمانه جاهلیت والا زمانه کې غمړ شو. دا روایت دا متواتر ترین روایت، یعنی دا کوم روایت امام سعد الدین تفتزانی شرح المقاصد کې د لیکل دی. شرح مقاصد کې علامه قندوزی حنفی یا نبی المعدد کې لیکل دی. امام مسلم نشاپوری صحیح مسلم کې لیکل دی او صحیح مسلم کې مختلف الفاظ سره دی. اسکافی خلاصۃ نقض کتاب العثمانی کې لیکل دی. اوندا روایت ملحقات احقاق الحق کې دا روایت موجود دی. اور امام احمد بن حنبل المسند کې لیکل دی. هغه دی الفاظ سره لیکل من مات لغیر امام مات میتت الجاهلیه. چوک څمړ شخو امام نه وغه د جهالت مرګ مړ شه. دا د اهل سنت والا کټ کټ کتابونه دي. حتی صرف دی کې نه ترمذی کې حاکم نشاپوری المستدرک کې دی کې دغه لیکلی دي. دا روایت موجود دی. خب شیعه منابعو کې کافی مرحوم کلینی رحمت الله علیه، کمال الدین و اتمام و نعمه
غاټ کتابونه کفایت الاثر او مناقب ابن شهر آشوب هم دلی کله یعنی آن شیعگانو که موجود ده متواتر، آن اهل سنتو که موجود ده او تواتر سره موجود ده، یعنی ایت چند دینا نوی چه دا روایت ضعیف ده، بلکې اهل سنتو عبدالله ابن عمر نه نقل کړی دی او نور واسطو سره. شیعگانو خود اهل بیت نقل کړی دی، اهل بیت اطهار علیهم السلام نه نقل کړی دی. ان شاء الله بل جلسه کې به دی وضاحت درته وکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.